शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के در سره یو مشر موجود دی چې د کراچۍ نه په دې بایک راغلی دی او ځینو تپوسونه کوو چې کراچۍ نه بایک راغلی دی څنګه راغلی په څونه وخت کې دی راورسېد سوات ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مشره؟ الله شکر دی ټیک ټاک بالکل زبردست. دا راته ووایئ چې د کوم ځای نه راغلي یئ؟ موږ خو ووایي د کراچۍ نه راغلي خو لږ تاسو راته خپله پېژندګلو وکړئ. بیسیکلی زه خو یم د کوهاټ خو مونږ لکه شروع نه کراچۍ کې پاتې کېږو نو دا بس مونږ شاته هفته کې پروګرام و سوات علاقې ته هلته نه په بایکس باندې دوه نور ملګري مې شاته روان دي ما پسې مونږ راغلي یو سوات کې هفته شه تقریبا زمونږ نو اوس بره ګبینجبې ته تللي نو دا داسې کراچۍ نه دوه ورځې لږې زمونږ هلته راوځو یو لارې کې ملګري سره شپه وکړو دویمه ورځ بیا ډایرکټ دلته راورسېدو. لکه مطلب په دوه ورځو کې تاسو د کراچۍ نه سوات ته راځئ. په سوات کې کم کم ځای ته تاسو لاړئ او کم کم ځای ته ښه ښکاره شو د سیاحتي مقامات؟ یاره سوات خو ټول جنت ته یو سیده خبره دا ده پرون مونږ لکه جاروګو ته لاړو بیا منې ته لاړو شانګلې ته تللي وو داسې مخکې کالام پلام پیره چکر لګېدلي نو سوات ډېر غټ علاقه ده یو ټرپ کې خو ممکن نه دا سړی وګوري. تاسو اوس کم کم ځای ته تللي که نه سوات ته خو رالی په سوات کې ډېر ښکلي ښکلي علاقې دي کالام دی ګبینجبه ده دغه شان شاهي باغ دی او تاسو ګبینجبې ته رالی دا ځای ته څنګه ښکاره شو؟ دا خو ډېر بهترین ځای دی بره وره باران وشو نو نورې مزه وکړله باقي پرون مو جاروګۍ بانډې ته جاروګۍ ابشار ته تللي وو دنه پهله شانګلې ټاپ ته تللي وو مالم جبې ته او داسې کالام طرف ته مونږ پهله تللي وو اتروډ سایډ ته نو بس زموږ پروګرام دغه دی چې اوس بیا کالام اتروډ نه به پله وړو د کمراټ پله. د سوات د خلکو نه بیا زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس راځونه مطمئن بالکل خیبر پښتونخوا پولیس او خلک خو مونږ ډېر سپورټ کوي حالانکه زه خو بهر والا نه یم خو بیا مې هغوی وایي چې نه مونږ میلمانه هر شي کې ډېر خیال ساتي څه مونږ ته دلته پریشاني نه وي انشاءالله الحمدلله. څه پیغام به ورکوئ دغه زموږ په سکرین باندې به تاسو خلک ګوري څه پیغام ورکوئ؟ بس پیغام دغه چې دا ماشاءالله ښکلی وطن دی زمونږ خو بس څوک څوم راځي لږ صفایي خیال دې ساتي ځکه بره دومره ښکلی ځای دی خو بس خلک څه وخوري اوس کې هلته کچره څه پرېږدي نو بس دا یو ریکویسټ همیشه مونږ کوو چې بهی څوک راځي مونږ لږ خپلې شاپرې اوس ټولې بیګونو کې بیا ډکې راوړئ نو چې کم شی دومره غټ شی وړی شي خو چې خالي رپر دی هغه دې واپس راوړي نو دا ځایونه به همیشه هسې ښکلې پاتې کېږي. صفایي خیال لږ نه ساتي؟ بس ډېر خلک ساتي خو څوک نه هم ساتي ځکه کچره بره شته ده چې خپله تاسو هم لاړ شئ وګورئ چې بره غش دا غش ده مسله. مننه. کتونکو تاسو د کراچۍ د میلمه هم خبرې واورېدې دوی راغلي دي د کراچۍ نه په بایک باندې په 2-3 ورځو کې چې دی هغه د کراچۍ نه دلته را رسېدلي دي دوی د سوات مختلف علاقو ویزټ کړی دی یقینا چې د سوات او د سوات د خیبر پښتونخوا پولیس د خلکو نه ډېر زیات مطمئنه شو د بل پروګرام پورې خپل کوربه ماس خان له اجازت راکړئ د الله په امان.